السلام علیکم ملګرو. دا اوس د زلزلې حالت تاسو وکتل چې په کوم انداز کې دغه زلزله وه، څومره سخته زلزله وه. قسم په الله چې ما خو په دې خپله زندګۍ په دې خپل ژوند کې دغسې سخته حالات او سخته زلزله نه و لیدلې. یقینا قرآن کې الله فرمایي ان بطش ربک لشدید. الله وایي زما پکړ زما رانیول ډېر زیات سخت دي. ګورئ مسلمانانو ورونو، که موږ او تاسو اوس هم الله ته متوجه نه شو او په دې کومو ګناهونو کې چې موږ مبتلا یو، په دې کومو ګناهونو کې موږ ورننوتلي یو، د دې نه راونوتو، نو ګورئ په دغسې یو جټکه باندې به موږ مکمل ختم به م کي، تباه به م کي، هلاک به م کي. قسم بالله الله ته هر څه آسان دي. ګوره په دې 15-20 سیکنډ زلزله کې موږ ته وښودل که نه، موږ چغې سورۍ شروع کړې، د خپلو مکانونو نه وتښتېدلو. زموږ حالات څه وو؟ موږ ګورئ د ټینګې نه یو د الله د عذاب. د الله عذاب ډېر سخت دی. د الله عذاب که یو ځل موږ او تاسو راونیولو بیا به زموږ خلاصی نه وي. عایشه رضی الله عنها نبي علیه السلام نه پوښتنه کوي زلزله راغله، یا رسول الله زلزلې ولې راځي؟ نبي علیه السلام ورته وایي عایشه چې دوه څیزونه زیات شي او عام شي بیا به الله جل شانه زلزلې راولي، سخت حالات به راولي. دوه څیزونه څه؟ یو چې زنا عام شي، بې حیایي عام شي، بدنظري عام شي، او دویم چې ظلم زیات شي، قتل و غارت زیات شي. دا دواړه څیزونه نن سبا څومره عام دي. ظلم تاسو وګورئ څومره ظلم روان دی، ظالمان څومره ډېر دي، مظلومان څومره ډېر شو. او بدنظري تاسو وګورئ، بې حیایي تاسو وګورئ، زنا تاسو وګورئ څومره عام ده. مسلمانانو ورونو، الله ته سر په سجود شئ، په توبه باندې الله جل شانه د مخکینی قومونو راغلي عذابونه به پې واپس کړه. په قوم باندې به عذاب راغلی، د اسمان ارادې به ګډې وډې شوې، عذاب به عن قریب راورسېدو، قوم به راووتلو د وخت د زمانې د پیغمبر سره، او صحرا ته به راووتلو، الله ته به سر په سجود شو، توبې به یې وویستلې، توبې به یې وباسلې، الله به راغلی عذاب واپس کو. موږ او تاسو په دې خپلو ګناهونو موږ او تاسو توبه ویستل پکار دي. الله جل شانه به دا راغلی عذاب واپس کړي. او که موږ توبه ونه ویسته نو انجام ګوره ډېر خطرناک دی. دغسې به ودی او د شپې به در باندې راولي او بلکل به هم ګورئ د ځمکې سره ځمکه کړي. الله دې مزید د دغسې عذاب نه نامي مسلمان وساتي، او موږ ته دې په دې خپله زندګۍ کې الله بیا دغسې عذاب او دغسې سخت حالت نه راښیي. د خبرو کولو نه یم، خو صرف مې د خپلو کتونکو ته میسج ریکارډ کولو چې فیسبوک او سټیټس یې ډکول نه دي پکار. په حقیقي معنو کې الله ته توبه ویستل پکار دي، الله ته متوجه کېدل پکار دي. هر سړی د خپل ځان نه شروع کړي چې ما کې څومره کمی او څومره ګناهونه دي د ځان نه وباسي. هر سړی د خپل بل ته د ګوته نه نیسي، خپل ځان نه د شروع کړي. د هر سړی معامله د الله سره ده. ټول مسلمانانو ته زما خواست دی چې په دغسې حالاتو کې د دغې دعا ډېر اهتمام وکړي. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. او دې سره د استغفار ډېر اهتمام کول پکار دي موږ او تاسو ته.